بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد. درنو سامعین، یو اهمه موضوع چې هغه موضوع دا ده چې آیا مونږ پاکستان کې اوسېږو، مونږه روژه او اختر پاکستان سره وکړو که سعودي سره وکړو؟ دا یو اهمه موضوع ده. په دې کې مونږ او تاسو له پکار دي چې قرآن او حدیث وګورو چې الله پاک او محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه فرمایي او په هغې عمل وکړو. ټول نه وړاندې الله پاک فرمایي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. تاسو کې څوک چې په دې میاشت کې حاضر شو یا په چا باندې میاشت حاضره شوه، څوک په دې میاشت کې حاضر شو، په دې میاشت کې موجود شو، هغه به روژه نیسي. نو میاشت چې کله پاکستان ته راورسېده دا ښکاره نه شوه، د دې عمر د پیدا کېدو قابل نه و. د میاشت عمر 14 ګنټې نه واخله 19 ګنټو پورې چې د دې عمر شي دا بیا ښکاره کېږي. دا بیا ښکاره کېږي چې پاکستان ته میاشت او سپوږمۍ راورسېده، د دې عمر 14 ګنټې یا 19 ګنټې نه و، دا لاړ او تېر شو سعودي له. سعودي ته چې ورسېده هلته یې ټایم پوره شو د پیدا کېدو، هلته ښکاره شوه. خو الله پاک فرمایي تاسو روژه هله ونیسئ چې کله تاسو په میاشت کې حاضر شئ. میاشت کې تاسو راشئ. مونږ میاشت کې حاضر نه وو، میاشت مونږ نه تېره شوه، عمر یې د ښکاره کېدو نه و، پیدایش یې نه و شوې، سعودي ته لاړه، سعودي کې ښکاره شوه. زمونږ خلک وایي مونږ یې وخوړه. نه، داسې نه. الله پاک تمامو عباداتو دپاره خپل خپل ټایمونه ایښي دي. که فرض منځونه دي، منځونو دپاره الله پاک خپل خپل ټایم ایښی دی. که یو انسان وایي چې د مازدیګر مونځ ټایم داخل نه دی او زه د مازدیګر مونځ ټایم نه یو 10 منټه مخکې د مازدیګر مونځ کوم او زه چې دی الله پاک عبادت زر کومه، تکړه یم، الله پاک به مانه په دې خوشحاله شي. نه، دا د الله پاک نافرماني ده. الله پاک تمامو عباداتو دپاره خپل خپل ټایم ایښی دی. دغسې که یو انسان وایي چې په سعودي عرب کې، یعنې زه پاکستان کې یم او پاکستان کې زمانه د مازدیګر مونځ قضا شو، چې د مازدیګر مونځ قضا شو نو سعودي عرب کې خو نور شته، نو آیا نور د ډوبېدو نه واخله د شپې راتلو پورې دا چې الله پاک کوم حکم قرآن کې عبادت دپاره کړی دی، نو آیا دا صرف د پاکستان دپاره که ټولې دنیا دپاره؟ او دا نور او دغه د شپې راتلل او د نور راوتل، د شپې راتلل یعنې نور پرېوتل او نور راښکاره کېدل، دا به مونږ پاکستان ته ګورو که نه سعودي ته به ګورو؟ دا حکم الله پاک ټولې دنیا دپاره کړی دی او په هر دنیا کې نور په مختلفو ټایمونو کې موجود وي او په دنیا کې په هر ځای کې سپوږمۍ مختلف ټایمونو کې موجود وي. سپوږمۍ سره دنیا نه ورکېږي نه، سپوږمۍ په ټوله دنیا کې موجود وي، او کوم ځای کې ښکاره شي کوم ځای کې پټه شي. نو چې کوم ځای کې ښکاره شوه هلته روژه راغله، چې کوم ځای کې ښکاره نه شوه هلته روژه نه راځي. د میاشتو راتلل دا کتو سره نبی کریم علیه السلام فرمایي چې لا تصومو، حدیث شریف دی، لا تصومو حتی تروا الهلال. تاسو روژه مه نیسئ تر دې پورې تاسو چې کله میاشت ونه ګورئ. ولا تفطروا حتی تروه، او تاسو افطار نه، تاسو چې دی اختر مه کوئ تر دې پورې تاسو چې کله میاشت وګورئ. که میاشت هم کتلې نه، نبی کریم علیه السلام فرمایي تاسو روژه هم مه نیسئ، اختر هم مه کوئ. بیا وایي فإن أعمي علیکم فاقدروا له. او که تاسو مطلب بیا فرمایي چې کله ورځ وه او تیاره وه او سپوږمۍ نه ښکاره کېده، موسم خراب، بیا څه وایي؟ بیا نبی اسلام فرمایي بیا تاسو څه وکئ؟ که د روژې نه مخکې تاسو د روژې میاشت ګورئ او ښکاره نه شوه، په 29 شعبان کېناستئ، نو بیا به تاسو څه کوئ؟ بیا به تاسو شعبان 30 پوره کوئ. که سپوږمۍ ښکاره نه شوه ورځ وه، تاسو به څه کوئ؟ 30 شعبان چې کومې ورځې دي هغه پوره کوئ، بیا به روژه نیسئ. او که په روژه کې دا مسله راغله چې تاسو اختر میاشت کته په 29 رمضان باندې تاسو کېناستئ، ماښام ټایم کې، مازدیګر ټایم کې میاشت مو کته او پیدا نه شوه، موسم خراب و یا تیاره وه، تاسو بیا 30 روژې پوره کوئ. دا د نبی کریم علیه السلام قانون دی. دې نه بعد بیا همدغه حدیث دې باره کې یو حدیث راغلی دی. حضرت قریب
رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، هغه لاړو شام ته، د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ حکومت په شام کې، هلته څه کار پسې لاړو، چې څه کار پسې لاړو، د مدینې منورې نه لاړو شام ته. نو ډېر سفر و په هغې کې چې شام ته ورسېدو. هلته کې شام کې حضرت قریب رضی الله تعالی عنہ او امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ او نور صحابه کرام چې هغوی میاشت ولیده، د جمعې په شپې میاشت ولیده، په سبا د جمعې ورځ وه، هغې روژه که. بیا د میاشت په آخر کې حضرت قریب فرمایي چې زه راغلم مدینې منورې ته، او هلته عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې دی هغې سره مې د میاشتې خبره وکړه چې تاسو میاشت کله کتلې ده، روژه م کله نیولې ده. هغې وفرمیل چې موږ د خالي په ورځ روژه نیولې ده، د جمعې په ورځ مازدیګر ټایم کې، د ماښام ټایم کې، د خالي په شپه موږ میاشت کتلې وه. قریب ورته فرمایي چې موږ خو د جمعې په شپه باندې میاشت کتلې وه او د جمعې په ورځ میاشت مطلب روژه ونیوه. نو عبدالله ابن عباس ورته فرمایي چې تام وکته میاشت او امیر معاویه صاحب او نور اصحاب کرام هم کتلې وه. قریب ورته فرمایي چې آو ما میاشت وکته، نور اصحاب کرام هم وکته جمعې په شپه، او حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هم میاشت وکته. نو دغه ورته فرمایي عبدالله ابن عباس چې بیا نو قریب ورته فرمایي چې تا د پاره آیا دا دلیل نه امیر معاویه صاحب چې امیر المؤمنین د شام؟ نو عبدالله ابن عباس ورته فرمایي نه، وی لا، وی هکذا امرنا رسول الله، وی دغه شان ته موږ ته رسول الله حکم کړی دی چې په کوم ځای کې ته یې اوسېږي هغه ځای کې صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم او لا تصوموا حتی یروا الهلال ولا تفطروا. وی دا حکم موږ ته رسول الله کړی دی چې تاسو کله میاشت وګورئ، میاشت د روژې وګورئ نو روژه ونیسئ، او چې کله تاسو نه ګورئ تاسو روژه مه نیسئ. وی په دې باندې موږ عمل کوو. او بیا حضرت قریب چې صحابي دی هغه هم شام کې روژه م نیولې وه، شام والو سره چې دی میاشت کتلې وه او روژې م نیولې، خو بیا هم راغو مدینه منوره کې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سره چې دی هغې سره په یو ځای باندې اختر م وکړو، د هغې د حکم تکمیل یې وکړو. همدې حدیث کې چې دی امام مسلم باب لګولی دی په خپل کتاب کې، ابو داود او نسائی هم دا موقف دی چې په هر ښار کې خپل رؤیت دا معتبر وي، یعنی خپل قتل د هر ښار دپاره دا معتبر دی. امام مسلم دا حدیث نقل کړی دی په مسلم شریف کې، ابو داود هم دا نقل کړی دا حدیث، او امام نسائی هم دا حدیث نقل کړی دی. او بیا د هر ښار خپل، د هر بلد د هر ښار خپل رؤیت، دا عقیده او دا موقف د امام مسلم هم دی، دا ابو داود هم دی، دا د نسائی هم دی، دا ترمذی هم دی، دا مصنف ابن ابي شیبه هم دا موقف دی. ټول محدثین هم دغه موقف دی چې په کوم ښار کې ته اوسېږي تا دپاره هغه بلد، هغه د هغه ښار هغه چې کوم رؤیت دی دا چې دی معتبر دی او په دې باندې به ته عمل کوې. امام قرطبي رحمه الله فرمایي د دې حدیث باره کې چې ابن عباس چې کوم دا قول دی چې هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، وی د دې قول یو صحابي او یو تابعین مخالفت نه دی کړی چې دغسې موږ ته رسول الله حکم کړی دی، امر یې کړی دی چې په کوم ښار کې اوسېږي نو هلته به ته میاشت ګوري، بیا به اختر کې چې میاشت نه کتلي اختر به هم نه کړي، او چې میاشت نه کتلي روژه به هم نه نیسي. دا رسول الله حکم دی. او چې کوم دغه عبدالله ابن عباس فرمایي چې هکذا امرنا رسول الله، چې داسې موږ ته امر رسول الله کړی دی. د دې قول یو صحابي مخالفت نه دی کړی، یو تابعین مخالفت نه یې کړی. نو څوک نن سبا زمانه کې راپاسي مخالفت کوي چې زه خو په دې ځای کې اوسېږم او سعودي سره به نیسم. نه، عبدالله ابن عباس فرمایي هکذا امرنا رسول الله، داسې امر موږ ته رسول الله کړی دی چې یعنی موږ کله میاشت وګورو په خپل ښار کې هله به روژه کوو، او چې میاشت هم نه کتلي روژه به نه کوو، اختر به نه کوو. دا حدیث چې دی دا حدیث مبارک مسلم کې هم راغلی دی، ابو داود کې هم راغلی دی، او نسائی کې هم راغلی دی، او شیخ البانی او زبیر لزی دې ته صحیح حدیث ویلی چې دا صحیح دی. نو دې نه ثابته شوه چې په دې حدیث باندې چې هکذا امرنا رسول الله، په دې باندې اصحاب کرامو او تابعینو اجماع شوې ده، او د اصحاب کرامو او تابعینو اجماع په ګمراهۍ باندې نه کېږي، ځکه چې کله دې خلاف یو صحابي خبره کړې وي اجماع نه منعقد کېده. کله دې قول خلاف چې عبدالله ابن عباس فرمایي چې هکذا امرنا رسول الله، چې دا امر موږ ته رسول الله کړی و چې په کوم ښار کې اوسېږي هلته به تاسو میاشت وګورئ روژه ونیسئ، او چې میاشت وګورئ اختر وکئ، چې میاشت هم نه کتلي لا تصومو، تاسو روژه مه نیسئ، لا تفطرو، تاسو اختر مه کوئ چې میاشت هم نه کتلي. د دې حکم، د دې مخالفت
د عبدالله ابن عباس د قول یو صحابي نه دی کړی یو تابعي هم نه کړی. نو معلومه شو چې په دې باندې اجماع د اصحاب کرام وا چې هکذا امرنا رسول الله چې په کوم خار کې مونږ دا په دې باندې عمل کول دلته مونږ میاش وګورو نو روزه بکو میاش چې وګورو اختر بکو دا د رسول الله حکم دی. په دې باندې تمام اصحاب کرامو نه بعد تابعین اجماع په دې باندې او اجماع د اصحاب کرامو او تابعین په گمراهی باندې نه کیږي. نو معلومه شو چې یو صحابیم د مخالفت نه کړي تابعین مخالفت نه کړي. نن سبا زمانه کې خلک راپاسي او وینا مونږ په دې ځای کې اوسېږو خو هغې سره به کوو. نه، رسول الله مبارک حکم دا دی چې په کوم خار کې اوسېږي په کوم وطن کې اوسېږي او د هغې رؤیت ته وګورې هله به اختر کې د هغې رؤیت ته وګورې هله به ته چې دی روژه نیسي او ستا لپاره د خپل خار رؤیت دی. دا د رسول الله حکم دی او په دې اصحاب کرامو او د تابعینو اجماع ده چې الله پاک قرآن کې فرمایي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. تاسو چې د الله پاک نازل شوی قرآن پاک تابعداري وکړئ. د الله پاک چې کوم نازل شوی قرآن دی د دې تابعداري وکړئ، د رسول الله تابعداري وکړئ. تاسو د بل چا من دونه اولیاء نورو دوستانو تابعداري مه کوئ. بله خبره دا چې قرآن او حدیث کې دا کوم ځای کې هم نه راغلي او موږ ته الله پاک او د الله پاک رسول په یو ځای کې هم دا څیز نه دی ښودلی چې تاسو په سعودي پسې لاړ شئ اختر وکئ، تاسو په سعودي پسې روژه ونیسئ. دا په کوم ځای کې راغلي؟ دا په یو حدیث کې هم نه راغلي، د قرآن په یو آیات کې هم نه راغلي، یو صحابي هم داسې نه فرمایلي. دا قانون کوم ځای نه راغو؟ دا حکم او دا دین چا راوړو چې تاسو سعودي پسې لاړ شئ روژه ونیسئ، تاسو سعودي عرب سره چې دی اختر وکئ او تاسو دې سره اتفاق راولئ. اتفاق که تاسو ډېر زیات قایل یئ صرف په روژه کې تاسو اتفاق راشي، آیا تاسو له پکار دي چې بیا نور څیزونو کې اتفاق راولئ؟ نه، عباداتو دپاره خپل ټیم دی. که تاسو د اتفاق او اتحاد قایل یئ بیا د مازدیګر لمونځ هم هغې سره کوئ، بیا روژه ماتې هم تاسو هغې سره کوئ. ځکه چې هلته روژه ماتې د پاکستان نه 2 ګنټې بعد کېږي. نو پکار دی موږ چې پښمنۍ کوو پښمني هم سعودي عرب سره وکړو او روژه چې ماتو هم هغې سره وکړو. بیا چې د مازدیګر لمونځ کوو پکار دی موږ د مازدیګر لمونځ هم هغې سره وکړو ځکه دین د هغه ځای نه راغلی دی. دا کوم یو دین او کوم مذهب کې راغلی دی چې تاسو لاړ شئ په سعودي عرب پسې هغې سره روژه ونیسئ هغې سره اختر وکړئ؟ دا رسول الله مبارک کوم ځای کې فرمایلي؟ لہذا الله پاک فرمایي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. تاسو تابعداري وکړئ دا قرآن پاک چې الله پاک فرمایي چې ما نازل کړی تاسو ته هدایت دپاره. ولا تتبعوا من دونه اولیاء. او تاسو نور دوستانو د خپلو علماء کرامو چې کومه علماء کرام دي چې یو فرقې راټینګه کړې د قرآن او حدیث مقابله کې هغې راوتي دي او دا مه کوئ او دې پسې ځو او سعودي نه راغلی دین. دا منګړت خبرې دي. په دې خبرو پسې تلل دا د دین او د اسلام عمل نه دی بلکې دا گمراهي او دا بدعت دی. نو علامه کاسانی رحمه الله فرمایي په 1587 هجری کې 587 هجری کې وفات شوی 1000 کاله مخکې حنفي عالم دی. وایي چې کله نور راختو ټیم د یو خار د بل خار سره جدا شي، د نور راختو ټیم یا د سپوږمۍ راختو ټیم چې کله د یو خار بل سره جدا شي خو نور یې خولی دی چې د نور راختو ټیم د یو خار د بل سره جدا شي نو دې ته اختلاف بعیده وایي. اختلاف د مطالع بعیده یعنې دا لرې دي فرق راغو په ټیمونو کې. نو دا چې دی معتبر دي او دی به خامخا په خپل خار باندې د خپل خار په نور باندې د خپل خار سره به عمل کوي او دی دپاره د بل خار رؤیت د بل خار میاشت یا د بل خار ټیم دا معتبر نه دی. علامه کاسانی دا حنفي عالم دی. نن 1000 کاله مخکې دی دا فرمایي چې کله 2 خارونه یو نږدې وي هېڅ خبره نه ده، یو خار بل خار باندې عمل کولی شي، یو خار د بل خار په میاشت باندې روژه اختر کولی شي. او کله 2 خارونه یا 2 ملکونه داسې راغه چې منځ کې اختلاف و نور راختو کې بدل ټیم و هلته بل ټیم کې نور راختو په دې ځای کې نور بل راختو نو بیا رسئ بیا د یو خار بل دپاره اعتبار نشته، یو خار به بل خار باندې بیا عمل نه کوي. نو سعودي او پاکستان کې ډېر فرق دی. سعودي او پاکستان کې 2 ګنټې فرق دی. پاکستان کې نور راښکاره شي مونځ قضا شي، سعودي کې د سحر مونځ ټیم داخل شوی هم نه وي. پاکستان کې چې دی نور سور ولاړې خلک کار ته تلي او سعودي کې د سحر اذان کېږي نو فرق پکې راغو. نو علامه کاسانی حنفي علم دی هغه هم دغه فرمایي چې همدغسې عمل به کوئ چې کله فرق زیات راغو د 2 خارونو منځ کې هم فرق راشي ټیمونه جدا شي نو د یو خار والا بل خار سره روژه او اختر نشي کولی. علامه شامی د صاحب الفیض نه لیکلي دي. علامه شامی دا لیکلي دي چې کله
په یو ښار کې د یو مازدیګر مونځ او بل ښار کې د ماسپښین مونځ نو دې ته اختلاف یعنی د مطالعو بعیده دا اختلاف د مطالعو معتبر دی دا لري دي دې ټایمینګ کې فرق دی دې کې مازدیګر مونځ کېږي پاکستان کې سعودي کې د ماسپښین مونځ شروع دی نو دې ټایم د علامه شامي حنفي عالم دی زموږ فتاوی علامه شامي لیکلي دي چې دومره فرق شي چې یو وطن کې یو ښار کې یو ټایم مونځ کېږي او بل ښار کې د بل ټایم مونځ کېږي یعنې د ماسپښین یو ځای کې کېږي بل ځای کې د مازدیګر کېږي یو ځای کې د ماښام کېږي او بل ښار کې د مازدیګر مونځ لا شروع دی نو دې لپاره چې د یو ښار خلک بیا دې کې به څه کوي د بل ښار په نور باندې به عمل نه کوي د بل ښار په میاش باندې هغې سره به روژه او اختر نه کوي دا علامه شامي هم دا خبره لیکلې ده د دې نه بعد علامه نووي شافعي رحمه الله په خپل کتاب کې شرح المهذب کې لیکلي دي په جلد نمبر 6 او صفحه 273 دې کې لیکلي عسقلاني رحمه الله په خپل کتاب فتح الباري کې لیکلي دي چې کله دوه ملکونو منځ کې اختلاف د مطالعو ډیر شو کله د دوه ښارونو یا د دوه ملکونو منځ کې اختلاف ډیر شو د مطالعو یعنې نور راختو ټایم جدا جدا شو فرق زیات راغو نو بیا څه فرمایي علامه نووي شافعي او ابن حجر عسقلاني په خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې کله د دوه ملکونو یا دوه ښارونو منځ کې اختلاف د مطالعو هلته بل ټایم باندې راختو دلته کې بل ټایم باندې راختو نو د یو ښار بل ښار دپاره په روژه کې هیڅ اعتبار نشته چې هغه دې پسې لاړ شي چې هلته میاشت کتلی شوې او دې کې نه کتلی شوې لہذا هغه ځای کې زه عمل کوم بیا مزید دا لیکلي دي چې د کوم وطن کوم ملک کې څوک اوسېږي د باندې د خپل قاضي حکم منل حجت دی د بل قاضي حکم منل پې حجت نه دی یعنی علامه نووي او ابن حجر عسقلاني دا هم لیکلي دي چې کوم ملک کې څوک اوسېږي د دې د ملک قاضي حکومت او کومه کمیټي د دې حکم منل چې پتا او ما باندې دا حجت دی دلیل دی مونږ باندې واجب دي چې دا ومنو خو د سعودي عرب د قاضي د حکومت خبره منل مونږ باندې واجب او حجت نه دی درې اقوال زموږ د احنافو یو قول دا دی چې په کوم ځای کې مطلب سپوږمۍ راښکاره شوه اختلاف د مطالعو یعنې کوم ځای کې سپوږمۍ ښکاره شوه د بل ځای لپاره دا دلیل دی دا لومړی قول دی دویم قول دا دی چې نه هر ښار دپاره خپل رؤیت دی خپل ښار کې به خپل میاشت هر څوک ګوري او په هغې به عمل کوي د بل ښار باندې به عمل نه کوي دریم قول چې کوم اوس جدید قول دی او دې ته چې دی متاخرینو قول وایي دا قول دا دی چې نه په هر ښار کې خپله هم نه او د بل ملک پسې عمل به هم نه کوي بلکې ګوري به که تا سره یو داسې ښار و چې هغې او ستا منځ کې فرق نه و هغې پسې به ځې او که تا سره یو داسې ښار یا داسې ملک و چې هغې او ستا ټایمینګ کې فرق و نو دریم قول دا دی دا متاخرین یعنی جدید قول دا دی چې ته به دې پسې عمل کوي چې کوم تا سره نږدې ښار وي نږدې ملکي د هغه ملک او دغه ښار او ستا په منځ کې ټایمینګ فرق نه و مونځ دلته مازدیګر داخل شو هلته مازدیګر مونځ شروع دې ځای کې ماسپښین مونځ شروع هغه ښار کې ماسپښین مونځ شروع نو که هلته سپوږمۍ ښکاره شوه ته دې ځای کې روژه کولی شي خو نه که داسې ښار تا سره و یا داسې ملک تا سره و چې هغه ملک کې لا د ماسپښین مونځو او دې ځای کې د مازدیګر مونځ شروع ولې بیا اعتبار شته اختلاف د مطالعو بعیده لره اعتبار شته او قریبه لره چې کوم نږدې تا سره ټایمینګ کې فرق نشته هغې پسې عمل کوه هغه د هغې چې کله روژه راځي ته هم روژه نیسه هغې باندې عمل کولی شي خو چې تا نه کم یو ملک لرې وي ستا او د هغه مونځونه جدا جدا وي نو لهذا ستا او د هغه میاشت هم جدا جدا کېدی شي د هغه میاشت کتل بېل دي ستا میاشت کتل بېل دي چې میاشت ورکوټي وي یا غټه وي دا د دویمې او د درېمې دلیل دی که نه دې باندې چې دی باقاعده باب لګولی دی امام مسلم پې باب لګولی چې میاشت ورکوټي وي یا غټه وي دا د دویمې او درېمې دلیل نه دی نن سبا خلک راوتلي وایي مونږ یو خوړه مونږ دوه خوړې وګوره میاشت چې دی غټه ولاړه ده او دا خو درېمې ده دا حدیث کې منع راغلی ده امام مسلم په دې باندې باب لګولی دی چې د میاشتې د ورکوټې او غټې کېدلو اعتبار نشته چې غټه ده نو بس دا درېمې ورځې ده دا اعتبار نشته دې باره کې حدیث دی امام مسلم حدیث راوړی دی ابوالبختري بیان کوي چې مونږ عمرې لپاره لاړو نو چې کله عمرې ته لاړو نو یو وادي و یو علاقه وه چې هغې ته ورسېدو نو مونږ میاشت وکته نو بعضو خلکو ویل چې دا د درېمې میاشت ده او بعضو ویل چې دا د دویمې میاشت ده
نو راوي فرمایي چې مونږ بیا د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه لاړو، هغه سره ملاقات وکړو او هغه ته مو فرمایل چې یا عبدالله ابن عباس مونږ دغسې فلانکې شپه باندې میاشت کتلې وه. په صحابه کرامو څه صحابه کرامو چې درېیمې میاشتې دا د درېیمې شپې ده، څه صحابه کرامو ویل چې دا د درېیمې شپې ده، او څه صحابه کرامو فرمایل چې دا د دویمې ده. عبدالله ابن عباس ورته فرمایي چې تاسو په کومه شپه باندې میاشت کتلې وه؟ نو موږ ورته وویل چې په فلانکې شپه باندې مونږ میاشت کتلې وه. عبدالله ابن عباس یې فرمایي چې نه، دا د دویمې او درېیمې نه وه، دا هم د دې شپې میاشت وه. او رسول الله مبارک فرمایي، عبدالله ابن عباس ورته فرمایي چې رسول الله فرمایي زما امت دپاره به الله پاک دا میاشت غټه کي چې هغې ته اسانتیا شي او هغې روژه ونیسي او په اسانه باندې میاشت وګوري. دویم حدیث هم امام مسلم نقل کړی دی، دا هم د ابوالبختري نه روایت دی او دا حدیث مبارک چې د میاشتې غټېدل او غټ ښکاره کېدل دا د دویمې او درېیمې دلیل نه دی، دا اووه ځل اته ځل په مسلم شریف کې راغلی دی. نو لہذا کوم دوستان چې دا ګواهي په ځان کوي چې موږ روژه خوړلې ده او دوه مو خوړې او درې مو خوړې او د دویمې میاشت ده، دا حدیث کې منع راغلی ده، رسول الله مبارک منع فرمایلی ده چې دا د دویمې او د درېیمې میاشت نه دا الله پاک زما امت ته د کتو لپاره میاشت اسان کړي. لہذا کوم دوستان چې دغه خبره کوي چې دا د دویمې ده او دا د درېیمې ده مونږ خوړلې ده، دا حدیث مخالفت کوي، دا لا علمي ده، دې ته علم نشته، علما کرام ورته دا حدیث نه بیان کړي. بل نبي کریم علیه الصلاة والسلام په خپل ژوند کې نهه کاله روژې نیولې دي. نو 9 کالو کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام 9 کاله یو کم 10 روژې نیولي، 29 روژې، او 2 کاله پوره 30 نیولي. او نبی اسلام فرمایي میاشت د 29 هم وي، میاشت د یو کم 10 هم وي، دا نبی اسلام فرمایلی. او نبی کریم اسلام خپل فرمایي چې میاشت د 29 هم ده، میاشت د یو کم 10 هم وي، میاشت د یو کم 10 هم وي. اصحاب کرامو ته بار بار فرمایلی. او نبی کریم علیه السلام په 9 کالو روژو کې زندګۍ کې 9 کاله روژې نیولې وي، او په 9 کالو کې 9 کاله یو کم 10 روژې نیولې دي او 2 کاله 10 نیولي. نو آیا نبی کریم علیه السلام 29 روژې نیولې هغې داسې فرمایلي وو چې موږ یې وخوړه؟ نه، هغې فرمایل چې 29 میاشت هم شته او د 29 میاشت هم شته. نو کوم دوستان چې یو کم 10 روژې ونیسي او دوی د خپل جهل د وجې وایي چې مونږ 30 پوره نه کې مونږ یو خوړلې ده، دا جاهلان دي، دا بېدینه دي، د دې خبرو پسې مه ځئ. د رسول الله مبارک دین زده کوئ، د علما کرامو نه تپوس وکئ، یو عالم نه تپوس مه کوئ، یو نه چې وکئ بیا د هغه مخالف عالم نه تپوس وکئ چې ته دې باره کې څه وې. یو عالم نه تپوس وکئ، بیا د هغه عالم چې کوم مخالف وي په نظریه کې هغه نه تپوس وکئ چې ته دې باره کې څه وې. داسې مه کوو چې یو علم پسې روان او یو دغه پسې او هغه چې دې بل له مزه، دې بل له مزه، دې بل له مزه. هر چا نه تپوس کوئ، هر عالم نه، او خاص کر دې مسله کې چې دوه علما کرام مخالف وي نو د یو عالم نه به لاړ شي، او چې هغه کومه خبرو کې بیا به د هغه مخالف نه لاړ شي، هغه نه به تپوس وکړي. نو بیا به تا ته الله پاک هدایت کوي. الله پاک فرمایي چې وبشر عبادي الذین یستمعون القول ویتبعون احسنه، یعنې بشارت او خوشخبري هغه مؤمنانو له ورکړه چې هغوی د هر چا خبرې ته غوږ ږدي، د هر چا خبره اوري او نیکه او صحیح خبره سالمه خبره اخلي په هغې ویتبعون احسنه تابعداري کوي د ښې خبرې. اولئک الذین هداهم الله واولئک هم اولو الالباب. الله پاک هم دغه خلکو ته هدایت کوي، هم دې خلکو ته الله پاک چې کوم خلک د هر چا خبره اوري، غوږ ورته ږدي او ښه خبره باندې د هر چا عمل کوي، نو دې خلکو ته الله پاک هدایت هم ورکوي. او دغه خلک چې دی الله پاک ورته هر قسمه دروازې کولاوي. لهذا روژه او اختر نبی کریم علیه السلام فرمایي چې تاسو هله وکړئ چې کله میاشت وګورئ، او هله وکړئ چې کله اختر هله وکړئ چې کله میاشت وګورئ. دې علاوه سعودي عرب او پاکستان کې څه فرق دی؟ سعودي عرب والا چې د میاشت نه ګوري هغوی په دې حدیث باندې عمل نه کوي چې صوموا لرؤیتکم، چې تاسو هله مطلب روژه ونیسئ چې کله میاشت وګورئ، یا لا تصوموا حتی یروا الهلال، چې تاسو مطلب روژه مه نیسئ تر دې چې کله تاسو میاشت وګورئ. سعودي عرب والا نقشه جوړه کړې ده. سعودي عرب والا په نقشه باندې هر کال اختر کوي چې په 2030 کې به په دې ورځ باندې اختري، په 2050 کې به په دې ورځ باندې روژه. او زموږ پاکستان کې چې کوم نظام دی دا بالکل صحیح د نبی کریم علیه السلام د حدیث مبارکو باندې دی، ځکه چې پاکستان کې کوم نظام دی دې میاشت وګوري بیا اختر وکړي. نبی علیه السلام داسې فرمایي، دې میاشت چې نه کتلي اختر نه کوي. نبی کریم علیه السلام هم داسې فرمایي. او په سعودي عرب کې هغوی چې دې میاشت نه ګوري، د میاشت کتو عمل هغوی نه کوي، هغوی ډایرکټ نقشه باندې عمل کوي. نو سعودي عرب نه د پاکستان نظام په دې لحاظ سره چې دلته میاشت
هلال کمیټې نظام دا ښه نظام دی. نبي کریم اسلام په دین باندې مکمل صحیح شریعت باندې عمل کوونکی نظام دی. لہذا خپل وطن سره خپل پاکستان سره دا شرعي د سپوږمۍ چې کوم نظام دی دا ټیک نظام دی. دې کې ټول مکتب فکر والا موجود دي، په دې باندې عمل وکړي او په وطن کې فساد او جګړې او اختلافات نه جوړوي. وما علینا الا البلاغ.